قدرمنو کتونکو سنگرخان ما دا وخت د پلی په ډیم کې موجود ما کم چې د ډسټریکټ مومند د ډسټریکټ ملکنډ او د ډسټریکټ چارسدې په بونډرۍ باندې جوړ شوی دی. بل د کم کشتۍ ولا چې دي د دې لپاره څه ترتیب جوړ کړي چې کټې په کټې په کشتۍ کې ساتي ځان سره نه وي ورسره دا سره چې کټې نه وي د وایي زه دکان نه راوړم او کسټمر چې راشي نو هغه سره غني حادثه پیښ شي نو بیا به څه کي بیا به حکومت باندې رغه وړي باډن وړي چې یاره دا د حکومت ذمہواري ده ریسکو نه راغله او دا دي او دا دي لهذا چې کشتۍ دلته نه وړي بیا نو جیکټ ضروري دی. څنګه لیسن نوم دی؟ زما فواد خان نوم دی. فواد خان ډ کوم ځای؟ زه خو د علاقې یم. د دې علاقې اوسېدونکی د ډیم له چې راکمې شیشې حکومت لګولي دي تشې شیشې اویزا دي لایټونه د شپې کار نه کوي بیټرۍ څه شوي؟ بس بیټریانې دي باندې خو ښه څوکیداران هم شته دی دا خو په کار ده چې هغوی نه تپوس وکړلی شي که نه زمونږ چوکیدار دلته شته؟ کوم ځای کې دی؟ دلته بره کیسې والا چوکیدار دی؟ کوم دی؟ نور کسان دي هغې باندې دې باندې ډوټیان یې مشته او نو چوکیدار ته واس که راوله چوکیدار ته راوله بس دا خو د هغوی ذمهواري ده چې موږ هغوی په موجودګۍ کې دا وړي دي نه بس زموږ پونګه خو نه په موقع باندې خو لکه اوس چې کسان خو دلته ډیوټي شته دی. صحیح. قدرمنو کتونکو دا وخت مونږ سره د پلی د ډیم چوکیدار ولاړ دی د دې ډیم حفاظت کول د دې ډیوټي ده خو دلته کې د شیشې شته د لایټس لپاره چې کومې بیټرۍ لګېدلي دي نو هغه نشته دنه معلومات کوو چې چا یې وړی. څه نوم دی؟ نعیم خان. نعیم خان درته ووایه چې دا بیټرۍ نشته دی دا حجې خرابې شوې او افسرانو موږ ته رنګ وکړو دا دغه وکړئ راکوزي کوي او موږ ته حواله کوي. نور کوم افسر رنګ وکړو؟ ایس ډي او صاحب. ایس ډي او صاحب وکړو بیا چا راکوزي کړئ؟ موږ راکوزي کړې په خپله او سم پې وکړه چوکیدارانو بس هغوی ته مواله کړې هغوی دا به نه بدلې کړو. د دې څونه وخت شو؟ د دې خو به کېږي یو 2-3 کاله به کېږي. 3 کاله مخکې دا بیټرۍ نه کوزي شوي دي او 3 کاله کې بیا ایس ډي او صاحب نوې بیټرۍ نه راونه لېږلې؟ نه جي بس بیا لا نه دي راغلي. ښه بیا نه دي راغلي. نو نور چا څه تپوس ته دې مخکې کړی که نه مونږ ړومبي کسان یو میډیا والي چې مونږ یې تپوس وکړو؟ بس پیله ځل دی چې تاسو تپوس وکړو نور مونږ په خپله دغه درخواستونه ورکړي وو تمویلې دي خو لا دغه شوي نه دي. څه وایي چې درخواست ورکوي نو څه وایي؟ وایي وبشي جي. څوک وایي؟ د هغوی افسران وایي. دا کوم افسر وایي؟ ایس ډي او صاحب دی وایي. ایس ډي او صاحب وایي. تاسو ایس ډي او صاحب له درخواست ورکړی دی؟ جي هغوی تمویلې دي هغوی وایي بس کېږي درته. په 3 کاله کې ونه شو نو دا څنګه دوی څه جوړوي ډمبم جوړوي که څنګه چې په 3 کاله کې دوی خو بیټرۍ پته نه لګي جي نو بس د هغوی افسران دي موږ د هغوی په دغه نه راشي. ټیک ده. ما سره څه کسان ولاړ دي دوی ته تپوسونه کوو. ګرانه څه نوم دی؟ محمد طیب نوم دی. هغې بره کوم ځای نه راغلی؟ جی بس د دې ځای خپله علاقه د کوم علاقې؟ شکور. ښه د شکور نه راغلی. دا راته ووایه چې په ډیم کې خو اوبه کمې شوي دي ډېرې اوس زیاتې؟ کمې شوي ډېرې زیاتې بارانونه نشته دی او انشاءالله سیوا کېږي به بارانونه وشي. بارانونه وشي بیا سیوا شي. عام طور خلک دلته کې کله کم وخت کې راځي؟ جمعې په ورځ راځي جي. د جمعې په ورځ ډېر خلک راځي. ښه ټیک ده خوشحاله شي. ښه ګرانه څه نوم دی؟ اجاز عالم. اجازه د کوم ځای؟ هم د دې ځای جي. د دې ځای اوسېدونکی. ښه د ډیم حوالې سره به څه ویل غواړئ؟ جی د ډیم حوالې سره خو موږ دا ویل غواړو جي چې دلته راځي ډېر ټورسټ او زمونږ د حکومت نه دا خواست دی چې دلته څه فیسیلیټیز د دوی لپاره مهیا کړي. څه کم قسمه فیسیلیټیز؟ مطلب دلته چې کم دی د هوټلو یا مطلب نور داسې فیسیلیټیز د کشتو یا داسې د پارکینګ دغه چې وکړي نو ډېره ښه به وي د عوامو دپاره سیلګرو دپاره. ټیک ده. ډیم کې څه څه دي عام طور دلته کې؟ او جي دلته چې کم دی کبان هم شته دی او جي یو بل چې کم دی مطلب د دې کم ځایي کسان دي د هغوی کشتۍ پکې شته دی یو کشتۍ نیو پکې ده او خلک راځي هغې دپاره ټورسټ هغې کې چکر یې لګوي بره
نو چې دا کشتۍ څومره سیوی نو هغومره یې مزه هم سیوی ټیک ده. او جی او بل چې کوم دی لکه ټورسټ راځي دا نه چې نه راځي. ها ګرانه څه نوم دی؟ صحاوت شان صحابت شاه درته ووایي ډیم د کوم ځای پورې ډکېږي؟ اوس خو د اوبو راسته ډېره زیاته کمه شوې ده. ډیم هو چې کم دی نو تاسو ته به ښکاره دا چاپونه ښکاري که نه دا د دې چاپونو پورې ډکېږي چونکې دا چې مخکې و تقریبا د 2008 نه مخکې دا په 97 کې جوړ شوی و نو دا چې کوم نو د دې دا سطح کم و تقریبا د موږ چې په کوم ځای ولاړو دا شاته سپیلوی ورسه نه وه روسیې ورته دام جوړه کړه او هغه ځای هم ورته وشله نو چې کوم دې ته داسې ځای نه و چې د دې نه بیا اوبه اوښتې وې په دې به اوبه رازیاتې شوې لکه دا خو داسې نه دی دا خو باراني ډیم دی که نه نو چې اوبه به رازیاتې شوې نو ایسته کې په 2008 کې چې کهیل کېږي ډېر زیات سیلابونه نو دا یې په هغې کې وشله چې په هغې کې وشله نو دې ته بیا دا ځایونه جوړ کړل بیا دې ته یې دا سپیلوی جوړه کړه او هغه ځای دا ډېری چې کومه نو دا یې ورته وروسته کړه دا دغه یې ورته وشله دا ځای نو بیا په دې کې دا ځای کولاو شو تقریبا 4 کیلومتر دا په اوږدوالي دی او یاره کم از کم لکه ناپ خو نه دی خو دغه 250-300 فوټ په چې کم دی نو دا لاندې جوړوالی یا نو دا چاپونه چې کم تاسو ته ښکاري دا د دې ځای پورې دا ډکېږي. زما نوم قیاس خان مومند دی او زه د کریمو اوسېدونکی کریمو نه راغلی ډیم ته چکر له راغلی او جی نو څه دې محسوسه کړل؟ ډېر مزیدار ځای دی تقریبا چې په دې ډېرۍ باندې بوټي وکرلی شي ګیر چاپېره په دې نو ماحول به ډېر زبردست شي. ټیک ده. بل څه پیغام ورکې؟ نو حکومت نه زما دا مطالبه ده چې په دې ونې وکري